اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. محترم و عزتمندو، نن یو خسته ویډیو آغاز تاسو شریکوم چې هغه ویډیو د قبر په سوال جواب کې ده چې کله انسان قبر ته کوشولو دا قبر ته اسپارل شي په د باندې خوري را انبار کړي شي نو دنه با په کومي طریقې سره سوال جواب کیږي. فرشته به دغه انسان نه سوالونه کوي او دا انسان به جوابونه ورکوي. چې کله انسان مسلمان وي دغه خبره خو اسانه ده، خو لیکن چې کوم انسان هغه مطلب دا دی چې دنیا کې داسې وخت تیر کړی وي چې د اسلام بغاوت کړی وي، اسلام نه سرکشي کړی وي، نو هغه انسان عذابونه بیا سخت دي. او کوم چې مسلمانان دي نو هغه د پاره چې کوم د خوشخبری ده هغه با او چا چې د حضور علی السلام سره مینا محبت ساتلې دي نو هغه د پاره ډیره زیاته د خوشخبری خبره ده. ځکه چې کله انسان قبر کې سملول کله چې انسان قبر کې سملی هغه سملول شي نو دغه انسان نه بیا فرشتي تپوسونه کوي. منکر او نکیر علیه السلام مبارکان د دوی تنا تپوس کوي او تپوس ته په داسې الفاظ سره کوي چې مر ربک، رب دې څوک دی. چې کله دا کس مسلمانی رب یو منلی وحده لا شریک ذات منلی دا وای چې ربي الله، رب زما الله جل جلاله دی، زما رب الله جل جلاله دی. بیا ته تپوس کیږي چې ما دین وکا او دین دې سده. نو کله چې دا د حضور علی السلام مبارک په دین باندې استقامت کړي وي، استقامت د حضور علی السلام مبارک په دین باندې کړي وي، نو دغه انسان ته خدای پاک جل جلاله دغه انسان گویا کې فرشتو ته چې دا د حضور علی السلام مبارک په دین باندې یما، زه د حضور علی السلام مبارک په دین باندې یما چې هغه نوم دین اسلام دی. زه په نوم د حضور علی السلام مبارک په دین باندې چې د هغه نوم دین اسلام دی. فرشتي بیا په دریم کرت باندې بیا تپوس کوي چې ما تقول فی حق هذا الرجل. حضور علیه السلام مبارک رخسار مبارک به ورته ښکاره شي او بعض خلک بیا دا وایي چې د حضور علیه السلام مبارک ورته تصویر په قبر کې وښودلی شي. خدا خبره غلطه ده، چونکې د حضور علیه السلام مبارک او روضې مبارکې پورې دا چې څومره فیضا ده دا ټوله به دغه انسان ته صفا شي او د حضور علیه السلام مبارک هغه حضور علیه السلام مبارک و دوحا رخسار به ورته ښکاره شي او بیا به ورته فرمایي چې ما تقول فی حق هذا الرجل. د دې صاحب په باره کې د دې هستی په باره کې تاسو خیال دی؟ ستا د دې صاحب او د دې هستی په باره کې د حضور علیه السلام مبارک په باره کې تاسو خیال دی؟ کچره د حضور علیه السلام سره مینا محبت کړو نو دغه انسان بیا الله جل جلاله گویا کوي چې دا خو مونږه هغه خوږ پیغمبر دی چې دا مونږ په نالی دلی باندې د باندې مینو، مونږ د سره محبت ساتلې دی، مونږ د سره عشق ساتلې دی، مونږ د سره د زړه مینه ساتلې ده. بس فرشتو تبا حکم وکړي شي چې دته د جنت خوشبویان او د جنت کړکی را کولو کوي او دا به تر ورځې د قیامت پورې د جهنت په خسته او خوشبویانو کې مشغول وي. نیات ساتي عزتمندو، دینه مونږه ته سبق حاصل شولو. سبق مونږه ته دا حاصل شولو چې کله انسان په قبر کې غوستل شي دغه نه به دغه ترې ته پوښتنه کیږي چې رب دې څوک دی؟ رب مې الله دی. په دین د چا باندې؟ په دین د مصطفی علی السلام باندې ما او د حضور علی السلام متعلق چې کوم تپوس کیږي که محبت ور سره زړه کې ساتلو نو دغه انسان به خامخا دغه فرشتو ته جواب ورکړي چې دغه حضور علی السلام مبارک دی چې ما ور سره په دنیا کې محبت کړو. نو بیا یقینا چې دغه انسان ته د جنت دروازې کولو شولې. چې کله دا د قبر په هغه سوال جواب کې پاس شولو نو امید ده چې دغه انسان بیا د محشر په ورځ باندې هغه هم په سوال جواب کې پاسېدل شي او جنت ته داخلېدل شي. نو بل خبره دینه دا هم ثابته ده کله چې انسان په قبر کې وستل شي. اوس آیا داسې انسان چې هغه په قبر کې نه غوستل شي آیا دنه به سوال جواب کولای شي که نه به شي کولای؟ یا یو انسان د هغه جنازه ډېره زیاته لیټ شوله، شپږ ورځې، اته ورځې، لس ورځې، میاشتې پکې جنازه لیټ کېږي، نو آیا دغه خلکو سره به څه کېږي؟ یا چې کوم د یو کس دی هغه په
سمندر دریاب کې پری وتلو او هغه الته مړ شولو او په اوبو کې دی نو آیا دا خو په قبر کې چون کې نه دی او نو د سره به حساب کتاب کولی شي. نو اسانه خبره دا ده چې کوم ځای کې د مرګ وشول او دا چرته هم وي نو فرشتي بدلا سوال جواب لرازي او د سره باغ سوال جواب کوي. کدا په دغه سوال جواب کې پاس شولو د ته چې کوم د جنت خوشبویانې هغه آزاد شول. اگر کدا په اوبو کې وي یا چې کوم انسان لري مسافر دی او هغه الته وفات شولو او ډېر ورځې پس هغه کور ته راوړل شي نو دغه انسان ته چې کوم دی صدا هغه ته هم خوشخبری په دې خبره باندې ده که دغه سوال جواب کې پاس شولو هغه جنت ته به داخليږي. نو الله جل جلاله دې ټول مسلمانانو اتفاق نصیب کی او ټول مسلمانان د الله جل جلاله جنت ته داخل کی. وما توفیقی الا بالله.